بسم الله الرحمن الرحيم. ويختار النصب في الاسم المذكور بالعطف بسبب عطف جملة هو فيها على جملة فعلية متقدمة للتناسب. اجمن تروس دو بحث ویلیو درم کی شروعی. اول بحث کم دا على شريطة التفسير ما أزمر عامله على شريطة التفسير تعریب کړو چې دا اسم ته ویل کیږي چې د دین رستو فعل راغلی وي او دغه فعل مسلط شوی ضمیر کی دغه اسم په ضمیر کی یا دغه اسم په متعلق کې یعنی عملی کړی او دغه عمل په وجه دغه اسم نه په عمل کولو کې اراس کړی او څلورم دا صلاحیت بکی وي کچری معنی ختم شي دغه اسم دغه فعل خپل یا دغه فعل مناسب لازم یا دغه فعل مناسب مترادف دا به دغه اسم کی عمل کول شي. دویم نمبر کې څلور صورتونه ول ذکر کړیو کله چې علی شریطه تفسیر جوړ شي. اول صورت داو دغه فعل مفسر دا کله په ضمیر کې مسلط شوی او د خپل به کې دا صلاحیت وي چې په دغه اسم مذکور کې عمل وکړي او دویم مسلط شوی په ضمیر کې او د دې مناسب مترادف کې صلاحیت وي چې په دغه اسم کې عمل وکړي او دریم چې په دغه متعلق د اسم کې مسلط شوی دغه فعل عمل کړی دغه اسم په متعلق کې زیدن ضربت غلامه خود دغه فعل دغه مفسر مناسب لازم کې دا صلاحیت وي چې په دغه اسم کې عمل وکړي او دریم چې دغه فعل مفسر دا مسلط شوی په ضمیر کې او به دغه فعل مناسب لازم کې دا صلاحیت وي چې په دغه اسم کې عمل وکړي. به موږ دریم نمبر بحث کې ویلیو کوم اسم چې په مزان د معوذ مر عامله کې واقع شي نو دې کې پنځه صورت جوړیږي. یو کې نسب اولاد رفع اولاد یو کې نسب اولاد یو کې رفع واجب ده یو کې نسب واجب دی او پنځم صورت کې دواړه برابر دي. چې رفع پکې اولای دغه منګه عنوان به اعتبار سره دو صورت ویلیو او د یو عنوان دلاندې یو صورت او د بل عنوان دلاندې به ځان له دو صورتونو نو مجموعي تور به درې جوړېدل عنوانات پکې دوه او چې نسب پکې اولاوي د غیر لپاره تقریبا و صورتونه وایو وک شي ورته پای کې اول صورت دا دی توجه جی هغه اسم کم چې په مزان د ما ازمر عامله کې واقع وي او نسب پکې اولای دی کې اول صورت چې کله دغه اسم نمخ کې جمله فعلیه وي نو دغه اسم تنسب ورکولم جایزي او رفع ورکولم جایزي خو نسب اولای وجه دا چې نسب ورکونو دغه اسم به د جملې فعلی جزء وګرځي او دا به پوره جمله فعلی شي او به عتب د جملې فعلی به جملې فعلی باندې راشي او رفع ورکونو دا اسم خو به مبتدا شي نه به دا جمله اسمیه جوړ شي او به عتب د جملې اسمیه په جملې فعلی باندې راشي حالان کې اولاده ده چې د جملې فعلی عتب راشي په جملې فعلیه باندې او د علی چې کله وته نسب ورکو. لکه مثال خرجت فزيدا لقيته خرجت فعل فاعل د جمله فعلیه ده او فاعتف ده نو زید لقيتهم سید او زیدا لقيتهم نو زیدا لقيته ایو نو بدا لقيت زيدا لقيته شي جمله فعلیه به نو عتب د جمله فعلیه به جمله فعلیه راشي او دوه منس کې مناسبتي نداب اولاوي او که زید لقيته وي جمله اسمیه به به بعد د جمله اسمیه به جمله اسمیه باندې فعلی باندې راشي دا کیسه خوشوي وي کنه ورته وګورئ
ويختار النصب او مختار دی نسب فی الاسم المذکور په اسم مذکور کې یادو یعنی کوم چې په مزان د ما ازمر عاملو کې واقع وي دام د اعتراض نه جواب جوړیږي چې لکه کله دا علی شریطه التفسیر دی نه دی کې هو نسب واجب دی مختار څه مطلب شونه جواب داري موږ هغه صورت بیانو چې یقیني طور علی شریطه التفسیر نه دی بلکې په مزان د ما ازمر عاملو کې دی ګمان دار چې دا هغه دی فی الاسم المذکور بالعطف ای بسبب عطف جمله هو فيها علامه جامد بالعطف ترجمه بسبب سره وکړه اشاره کوي باب کې سببیه ده او به ور بسی وی عطف جمله ور سره ویسته اشاره کوي چې دا الف لام پکې العطف کې دا عوضی ده د مضاف الیه عوض ده بسبب عطف جمله په سبب د دې چې عطف د جملې وشي کما جمله هو فيها کم کې چې دا اسم ده د دینه فعلیه جوړ شي او پچا باندې عطف وشي علی جمله فعلیه باندې وشي کما جمله فعلیه متقدمه کما چې معطوف علیها ده او مقدمه ده ولد اولاد للتناسب دا به مناسبت ډول منځ کې راشي ال رعایت التناسب ما دلته دا خبره کړې و چې للتناسب مفعول له د لام والا او دا دو مانو د پر راځي کله د دې لپاره راځي چې مفعول له حاصل شي د فعل په وجه یعنی مخکې نه موجود او فعل دې لپاره کیږي چې مفعول له راشي ضربت زیدا تادیبا ادب د پاره وهالو او کله دې او کله مفعول له مخکې نه موجود وي او به دغه په وجه فعل موجوديږي لکه قعدت عن الحرب جبنا برحال د مفعول له دوه قسمه یو هغه چې مخکې نه موجود وي او د هغه د وجود په وجه فعل موجوديږي او یا هغه چې مخکې نه موجود د فعل د هغه د وجود د باره کیږي نو که مخکې نه موجود وي دغه وخت مفعول له علت وي او که فعل د هغه د وجود د باره کیږي بیا مفعول له حکمت وي دلته حکمت ولده خالد تناسبي د دې لپاره نسب اولاده چې مناسبت خپل منځ کې پیدا شي ال رعایت التناسب بین الجمله المعطوفه فما بین د جمله معطوفه والجمله المعطوف علیها کې څنګه مناسبت پیدا شي فی کونهما په دې خبره کې چې شي د دواړه فعلیتین دواړه جملې فعلی شي لکه مثال خرجت فزیدا لقیته قسم پکې کړي وا یو دویم صورت پس حرف نفی نه کدا اسم واقع شي نسب بکې اولای اگر کرف بجایز وي پس حرف نفی نه او وجه سره ځکه حرف نه پکې اغلب او اکثر دار چې د فعل داخليږي نو که زیدن منصوب کو به فعل مقدر شي نو بس اغلب او اکثر معنی به عمل راشي په فعل بداخلي او کرف او تورکو نو به دا اغلب او اکثر مخالفت راشي نو مخالفت یې صحیح نه دی ځکه نسب اولاده پوه نه شولې به اور سره صاحب د جامع دا خبره کوي چې د نفي نه څوک مراد دي حرف نفي نه ما اولا او ان مراد دي پاد شلو لم لما اولن چونکه هغه د نفي لپاره راځي خو هغه نه دي مراده وجه سره مولوی صاحب ځکه لما اولن د درې وړ عمل کوي په مضارع کې او د دې درې وړو عمل ضعیف دی او د چا چې عمل ضعیف وي هغه مذکور کې کولای شي مقدر کې نشي کولای او دلته خو فعل مقدر دی نو دلته بیا عمل نشي کولای پوه نه شولې به څوي یعنی ما ولا وان وليس لم ولما ولن نا لم او لما اولن دا نه یادو من هذه الجمله دا درې وړه دغه جملې نه دي چې عامل دي حذف یو منصوب نسب دی اولای اذ هي عامله ذکر دا درې وړه عمل کوي په المضارع په مضارع کې او عمل کمزور دی ولا يقدر معمولها او د دې معمول مضارع مقدر نشي جوړېدل لضعفها في العمل ذکر دا درې وړه په عمل کې کمزوري دي لکه مثال د ما او د لا او د ان ولا راته دی ما زیدن ضربته زید طرف مرګول شي عوامل لفظیه او نه خالی دي نسب مرګول شي په مزان د ما اوزمر عاملو کړي خو نسب اولاد ځکه ما عام طور په فعل داخليږي دلته ک زیدن وایو نو فعل مقدر به کیو مدل شي باغي به داخل شي همدا شن ولا زیدن ضربته دلته ولا امرا زیدن رفم بک سید او نسبم سید خو نسب اولاد ځکه حرف نفی لا د عام طور په
فعل داخلي کې او دا به ال سیکيږي چې زیدن منصوب وایو او فعل به مقدر وګڼو او والامر نی ولی ور سره ویلو موږ ولرسته یو مسله را روانه ده هغه دا چې کله دلایل فی جنس اسم دلانه پس معرفه وی اسم نو به تکرار دلا سره د معرفینا لازم ده دلته طرف هونه شو ورکول الته به دام وایو ان شاء الله شرف به مرکو نو صرف او صرف دومره کولای شو چې تکرار وکړو ځکه ول امرن راوړې او بل مثال و ان زیدن ضربته الا تاديبا دلته زیدن دا غیسم دی چې په مزان د ما ازمر عاملو کې دی نسب هم جایز دی رفع هم جایز دی نسب اولاد ولی ان به داخل او ان داخلي ګام تور په فعل باندې او دا بل سکیږي چې زیدن منصوب او یو فعل مقدر وګڼو الا تاديبا ورسول راوړلو ځکه چې د ان فینا بس ضروری ده چې استثناء راشي نو علامه الا تاديبا راوړ اشاره وکړه چې لکه ګوره ان شرطیه نه دی نافیه ده تاسو پوهیږئ دو صورته دریم صورت بعد حرف الاستفهام دریم صورت چې کی رفع او نصب دواړه جایز خو نصب پکې اولای دا ال چې کله هغه اسم کوم چې په مزان د ما ازمر عاملو کې ده دا پس حرف استفهام نراشي ځکه دغه مقام ده فعل مقدر نصب اولا شو چې بده ولګي فعل اشتری خو مقدر ده رسی به علامه جامی د دې خبره بیان کړي چې حرف استفهام ولی ویلو وای ځکه چې اسم استفهام کین به رفع اولادنا نصب هغه بار کو کنه به حمزه استفهام ویلې کنه وینا حرف استفهام دې د بار ویلو چې حالم به کې داخل شي نور قصه کو ته وګورئ وبعد حرف الاستفهام نحو ازيدا ضربته دلته ازيدن کې زيدن منصوب دی په مزان زيدن چې په مزان د ما ازمر عاملو کې دی رفعم جایز ده نصب هم جایز دی خو نصب اولاد ځکه بس د حرف استفهام نراغله دی امزینا وانما قال حرف الاستفهام ماتن حرف استفهام ویلو ولی لانه يختار الرفع في اسم الاستفهام ځکه مختار د رفع په اسم استفهام کې مثل من اکرمته الرفع اولاد من کې به سوال دار چې حرف استفهام په ځای حمزه استفهام ولې نه ویلا نو موږ جواب دا وکړو د دې لپاره چې حلم پکې داخل شي نه کبه به اعتراض وکړي چې وای حل چې ده دا خو په فعل داخليږي او په اسم بالکل نه داخليږي هغه صورت کې داخليږي چې فعل نه به مجبوری ده صبر کوي اسم باندې خو کچره په اسم باندې داخل او فعل را لې به اسم بریدي فعل تزي نو سوال دار چې دلته بدا څنګه په اسم باندې داخل شي نو جواب دار مولوی صاحب په خاص صورت کې موږ جایز ګڼو او کوم د فرض کو چې دا په فعل په اسم باندې نه داخليږي خو بالفرض والتقدير کم اسم په مزان د ما ازمر عاملو کی دا بس د حل نراشي او څوک دغه شن ترکیب ادا کینو به نسب اولاد دا مطلب دی رسی به برحال عام طور خلکم دا جواب کوي چې خاص په دغه صورت کې جایز ده اگر کام طور نحوین دا قبیح غني چې په اسم داخل شي د فعل کې ہوتے ہوئے رسی بدی او وجه دا چې دا په معنا د قد دی او قد دا دینه پس فعل مقدر نشي کېدلی نو هل پس بم فعل مقدر نشي کېدلی وګورئ ولم يقل حمزه الاستفهام ونویل ليشمل دې لپاره چې شامل شي مثل دې ترکیب چې هل زيدا ضربته فانه يجوز دا ترکیب جائز دی وین استقبحه النحات اگر کو نحات قبیح ګڼلې دي لاقتداء هل لفظ الفعل ولی قبیح ګڼلې ځکه هل خو تقاضا د لفظ د فعل کوي ولی کوي لانه بمعنى قد ځکه هل په معنا د قد وی په اصل کې او په قد کې را قانون دی چې فلا يكفى فيه تقدير الفعل په قد کې تقدیر د فعل نه جایز نو په هل کې به هم تقدیر د فعل نه جایز نو فلا يكفى فيه نه کافي کیږي فيه ضمیر هل تم راځي کولای شي په هل کې تقدیر د فعل ورسېدلې به څه صورت شو درې څلورم نمبر د اذا شرطین پس هم کم اسم را لې چې په مزان د ما ازمر عاملو کیو الطرف او نسب دواړه جایز خو نسب اولاوی
رسي وتوغري وبعد إذا الشرطية أو بس د إذا شرطينا كما شرطية كما إذا يدي الدالة على المجازات آغا إذا يدوما كما شي بمجازات باندي دلالت كي دي سره احتراز کو د اذا ظرفین چې هغه په مجازات باندې دلالت نه کوي لکه مجازات سمانا یعنی هغه اذا يدوما چې هغه دلالت کوي به خبره چې زمانه پس کوم ترکیب دی دا شرط او جزاء ده اول شرط دویم جزاء اول سبب دی او دویم مسبب دی پوهیږئ به دی خو فی الزمانی دا دلالت په مجازات کی شرط او جزاء باندې خو زمانه په اعتبار سره لکه مثال اذا عبد الله اغه زمانہ کی چې عبد الله تلقه تور سره ملاقات شي فاکرمه نو اکرام وکا نو عبد الله نفس تلقه فعل راغله ده کنه ده نسبم بګی جایز ده رفعم جایز ده خو اذا عام طور په فعل داخليږي نو عبد الله وایا او فعل مقدر وګڼه چې په دغه عام طور کوم د دې اذا د دخول طریقه دا غوي شي ورسېدلې به شو څلور وبعد حيث پس د حيثونه کدا اسم کوم چې بمزان د ما ازمر عاملو کې واقع دي دغه اسم پس د حيثونه راشي نسب هم جایز وي رفع هم جایز وي نسب بکی اولاوي او حيثونه هغه حيث مراد د کوم شي دلالت په مجازات شرط او جزاء باندې کوي خود اذا سره فرق دار چې هغه د زمان د باروا او حيثو مکان د بارا رسي بدی وبعد حيث الدالة هغه حيثو چې کوم دلالت کوي المجازات په مجازات باندې فل مکان خو دا د مکان په اعتبار سره دم د اعتراض نه جواب دی چلکا دواړه به شریک ذکر کړي وي او بعد اذا وحيث او ډایرک به ویلې شرطیه بل ولی ذکر کړه جواب داري ولې چې کچریو ذکر کړي او هم بدار عدل چې دواړه شرط او جزاء د بار راضي او زمان او مکان کې فرق نشته لري حالان کې دواړو کې فرق شته لري نه حيث زيدا تجده فاكرمه کوم ځکه چې زید اومن دین اکرام وکا دلته زیدن اسم دې په مزان د ما ازمر عاملو کې واقع دي نسب رفع دواړه جایز دي نسب اولاد ځکه حیثونه پس راغلي دي فیږي به وفيما قبل الامر والنهي څو صورت او شتر وسه پینځه یو نسب مختار دي د دې د وجه نه چې جمليات به د جملې فعلیات به جمله فعلیه راشي او یو د دې په وجه چې پس د هر کله چې د اسم پس د حرف نفي نه واقع او دریم کله چې پس د حرف استفهام نه او څلورم د اذا شرطین پس واقع وي او پنځم پس د حیثونه او شپږم نمبر کم اسم چې په مازان د ما ازمر عامله کې واقع وي دا مخکې د امر او د نهي نه یعنی د دین رستو د امر صيغه وي یا د نهي صيغه وي نو بدغه صورت کې رفع او نصب دواړه جایز دي خو نصب پکې اولاد پېږي به لکه مثال دی زیدن اضربه یا زیدن لا تضربه دلته زیدن اضربهم سیدی او زیدن لا تضربه او زیدن لا تضربه خو زیدن اضربه اولاد نصب وجه سره زکا چې دا مقد فعل لکه دا زید فعل دغه شان ترکیب کې هم فعل وی اسم نه او قبل وجه ولو وایو زیدن مبتدا کو اضربه ولا خبر جوړو او بدغه صورت کې به دا تعویل به کې کو تاسو ګور خپل ټول شریک وجه بیانې یو سپیکرلی به موږ چې ته ویلې شو आवाज هم نه وځي احمد دې زین روبا سړم پکې وچی خدای پاک دې تاسو ټول د دې تکلیف ضرر درونه سي ماړه غواړي چې ما سره غوډه چوکاوي په خدای په کونه مې درمنډل ایوي وتا وريدا وفيما قبل الامر والنهي يعني موضع وقوع الاسم المذكور اغزه موضع چې واقعي اسم مذکور مخکې د امر او د نهي نه بکی مثل زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وانما اختير في هذه المواضع والسؤال ده چې
پس د حرف نبی نبی پس د حرف استفهام نه پس د اذا شرطیه نه پس د حیثونه او مخکې امر او د نهی نه دلته نسب ولی اولاده دا غي بیان کوي و انما اختیرا غور شوی فی هذه المواضع بدی زینو کی کم زینو کی اے ما بعد حرف الاستفهام والنفي واذا الشرطيه وحيث وما قبل الامر والنهي چی شی غور شوی دی النصب فی الاسم المذکور نسب په اسم مذکور باندې ولی وځکه دا ټول مواضع د فعل دي نو کوم زید ته دغه کم اسم په مزان د ما ازمر عاملوه کې واقع دی دته نسب ورکو نو محلم د فعل فعل به کې مقدر شي نو صحیح بشي نو څنګه چې د محل تقاضا د غي موافق کار به وشي اذ هي ضمیر مرجع خي هذه المواضع چې دي مواقع الفعل دا د فعل زین دي اي مواضع وقوع الفعل دا غزين دي چې فعل بك واقع اي مواضع وقوع الفعل فيها اكثر يعني واقع کیږي وقوع د فعل بدی کې اکثر دم د اعتراض نه جواب د اعتراض زاد تعویل د مواقع د فعل دي حالانکه دي مواقع کې کله کله اسم راضي نو علامه جواب کوي مواقع د فعل دي اکثر یادوما اي هي اي مواضع وقوع الفعل فيها دا زین د وقوع د فعل پدې کې اکثر دی دا موازید د وقوع د فعل او پدې کې د فعل واقع کېدل پدې زینو کې دا اکثر دی فاذا نسب الاسم المذكور نو که شری منګه د اسم مذکور ته نسب ورکو وقع فيها نو واقع بشي پدې کې فعل تقديرا و الا او که شری نسب ورنکو نو به خو فعل نو واقعي حالن کې مواقع د فعل دی تاسو به شولې دی معنی تر اوسه پورې شپږ محل بیان شو چلتا کم اسم په مزان د مؤذمر عامل هو کې واقع دی الته نسب اولاده وم توجه جی کله کله یو اسم په مزان د مؤذمر عامل هو کې واقع وي الته نسبم جایز رفم جایزي خو نسب اولای د دی وجنه چې کله نسب من واقع کو نو کوم معنی پیدا کیږي هغه مقصودی معنی یو صحیح معنی او کرف ور کو نو دو معنی پیدا کیږي یو صحیح معنی څنګه چې د نسب والا ده او یو غلط معنی او تاسو ټول د پته را چې کوم ځای کې د غلط معنی احتمال ناراضي هغه اولاد داغه نه چغي کې د غلط معنی احتمال راځي وینه شوي به کم وم نمبر هغه اسم ده چې الته نسبم جایز وي رفم جایز وي خود نسب په صورت کې د غلط معنی احتمال پکې نوي او د رفع په صورت کې پکې د غلط معنی احتمال هم وي نو دا اولاد چې موږ هغه اعراب ورکو کم کې چې د غلط معنی احتمال نشته لکه مثال الله په قران کې فرمایي ان كل شيء خلقناه بقدر دلته مساله په كل شيء کې ده دلته نسبم جائز دی رفم کنسب ورکو كل شيء خلقناه نبي بدا كل شيء مفعول به او د فعل بحذف في او خلقناه بدغه تفسیر کړي یعنی دا بما ازمر عامله على شريط التفسير نو ګرځيږي نو معنا بداشي الله په فرمایي ان منشي خلقنا كل شيء خلقناه من هر یو شی پیدا کړی دی به قدرن په اندازې سره دو مطلب دو معنی حاصل شولې یو دا چې هر شی موږ پیدا کړی دی دم صحیح ده او به قدرن هر شی پیدا کړی او په اندازې سره پیدا کړی دم صحیح ده نو چې کله کل شیء منسوب وایو دغه مقصد به کې صحیح ادا کیږي او د بل څه غلط مقصد احتمال به کې نشته او که چېرې دې وایو ان كل شيء خلقناه نبه دو احتمال لري یو دا چې كل شيء مبتدا کو او خلقناه بقدر دا ټول جمله خبر کو نبه به معنا بالکل او ما غشان صحیح څنګه چې د نسب والا وا معنا بداشي منګ چې كل شيء هر شی خلقناه بقدر من په اندازې سره پیدا کړی دی یعنی هر شی من په اندازې سره پیدا کړی دا دوه مقصد به ګرو وتل هر شی من پیدا کړی الله و یو په اندازې سره دی خو که كل شيء مرفوع او د بل معنی احتمال هم بکې دي هغه دا چې كل مضاف شي او شيء مضاف الیه موصوف شي او خلقنا وی صفت شي د خلقنا او خبر نشي بلکې صفت شي او بقدرن خبر شي به معنی بداشي
منګ چې هر یو شی داسې شی چې کوم منګ پیدا کړی دی هغه په اندازه دی معلومیږي د شی اشیاء شته چې هغه منګه نه دي پیدا کړي داسې معلومیږي که نه او دا د معتزله و مسلک دی چې د انسانانو افعال اختیاریه دا د انسانانو مخلوق وي دا د الله نه حالانکه دا غلط عقیده ده په خبره ورسېدی که نه وي برحال که نسب ورکو فقط یوه معنی جوړیږي او صحیح معنی د غلطه پکې احتمال نه او که رفع ورته ورکو صحیح معنی هم جوړیږي او غلط هم جوړیږي صحیح به کله جوړیږي چې کل شیء مبتدا کو مضاف مضاف الیه او خلقناه فعل فاعل مفعول به او بقدر ورپورې متعلق دا ټول خبر شي په شریکه او دې کې غلطه معنی هم جوړیږي هغه دا چې کل شیء کل مضاف شیء موصوف او خلقناه فعل فاعل او مفعول به دا ټول راجمه کې صفت موصوف سره صفت مضاف الیه د کلو او به دا مبتدا شي امانه ودا شي هر هغه شی چې موږ پیدا کړی دی بقدر جاری مجرور سره چې متعلق کینو دا به خبر شي حالانکه دا معنی غلطه ده ځکه دلته معلومیږي چې دا اشیاء شته چې موږ نه دي پیدا کړي په خبره خو پوه شولې کنه برحال نچول دار وتلو که نسب ورکو د غلطی معنی احتمال پکې نشته او کرف ورکو شته نو هغه معنی اخستل هغه اعراب ورکول اولادي کم کې چې د غلطی معنی د سره احتمال نشته دی وته وګورئ وكذلك هم دغشان يختار النصب نسب مختار دی فی الاسم المذکوری هم بدغه اسم کیا د خار ځکه نه عند خوف لبس المفسر پاغه صورت کې چې وی روي د التباس د مفسر د چا سره د التباس وی روي بالصفت د صفت سره د مفسر وی روي چې د التباس بچا سره شي صفت سره او صفت سره کې التباس راشي صفت ولا معنا خو غلطه ده پیږي کنه دلته اعتراض جوړیږي تاسو لږ متوجه شئ ګوره چې کله کل شیء منصوب وایو نو به خلقناه مفسر شي دا څه ده کنه ده نو په دغه صورت کې د صفت سره التباس ویرشته شتره من خدا سی ویل چې منصوب وایو فقط یو معنی ده به خپل د صفت سره د التباس سره میرا نشته د صفت سره د التباس سره بکلی چې کله موږ را خلقناه خبر جوړ کو مفسر جوړ نکو نه پیږي پیلانډه دا خلقناه کې درې احتماله یو دا چې د مفسر شي دا باغه صورت کې چې کله شی منسوبي دغه صورت کې ور سره د بل معنی څه احتمال نشته دویم دا چې خلقناه خبر شي نو په دغه صورت کې به کل شیء او خلقناه خبرم جوړیږي ور سره احتمال بګیدم صفت هم دی نو ګوره د عبارت د سویل بکارو باغه وخت کې چې د خبر التباس د صفت سره راځي خلقناه خبر جوړ کو صفت سره التباس راځي او که مفسر جوړ کو به التباس راځي نه راځي کنه نو علامت څنګه صاحب د کافی څنګه ویلي کله چې ویلوي د التباس د مفسر د صفت سره مفسر خود صفت سره التباس نه پتن لګي پوه شوي کنه پوه شوي به که خلقناه مفسر جوړ کو فقط یو معنا راځي صحیح دا وکړي صفت سره التباس نو به دې عبارت څه مطلب شو چې کله التباس د مفسر وي د صفت سره دا خو لکه چې خلقناه خبر کو به د صفت سره التباس راځي جواب دار ګوره من ذات د خلقناه یادو په دې اعتبار سره نه چې مفسر دی پوه نه شو نو معنا دا ده که شری منګه عرف ورکونو به دغه خلقناه چې دی ذات د خلقناه کم چې د نسب په صورت کې مفسر جوړیږي هم دغه خلقناه یادو ما د دې التباس صفت سره راځي نه هغه صورت کې چې کله نسب ورکو مفسر جوړ شي هغه صورت نه یادو ما خپل پوه نه شو دا کم خلقناه چې دی چې د نسب په صورت کې څوک جوړیږي مفسر دغه ذات د خلقناه یادو ما چې د رفع په صورت کې دا خبر جوړیږي نو په دغه صورت کې چې د رفع په صورت خبر جوړ شي التباس د صفت سره راځي نو ذات د خلقناه یادو خو په هغه حالت کې یادو چې کله مفسر نوي او کل شیء وایو مفسر خو بالو چې کل شیء وایو ما خپل جواب باندې پوه نه شم نو کومنګ صرف دا ویلی به چې مفسر التباس صفت سره راځي به ټیک نه وي کزمنګ دغه مراد دی حالانکه کزمنګ دغه نه دی مراد هم څه دی
ذات د مفسر د خلقنا هو یا یعنی خلقنا یادو په حالت درف کې التباس د چا سره راځي صفت سره نو مطلب دا شو الګ دغه مفسر چې په وخت د نسب کې مفسر دی کچری د دې التباس په یو صورت کې صفت سره راتللو شغه درف واله دی نو به نسب ولای په نه شری به څنګه تعبیر وکړو دغه خلقنا هو چې په صورت د نسب کې مفسر دی کچری د دې احتمال د دې خلقنا او احتمال راتللو د صفت سره چغه راځي چې کله خبر شي او کل شیء شي نو به نسب ولاوي پوه شئ څوي التباس د لفظ معنی به التباس وکړه مخکې ویلیو ښا چې دا متعدی مشهور دی او لباس نه دی ګوره لباس کپڑے نه دی مراده التباس ما د اغشا هو مفسر چې هغه مفسر په حالت د نسب کې په حالت د نسب کې مفسر به التباس نه خو دا لفظ یادو ذات لكن لا من حيث هو مفسر لیکن د دې حیثیت نه چې دا مفسر دی په هذه الحاله بدغه حالت کې یعنی دا کم حالت کې چې التباس د صفت راځي په دغه صفت سره راځي په دغه حیثیت سره به مفسر نه دی بل من حيث هو خبر بلکې د دې حیثیت نه چې دا خبر دی په حالت درب کې چا سره التباس راځي بالصفت صفت سره فلا يعلم بتبن لګي انه خبر عن الاسم المذكور چې دا خبر دی د اسم مذکور نه في حال الرفع درف په حالت کې درف په حالت کې دا خبر دی د اسم مذکور نه د کل شیء نه سره دی او دغه وخت کداغه شان شي د به مانم ټیک دا د کل شیء او خلقنا مفسر جوړ کو دا غیب شان معنی ده مع موافقه سره د دین چې به د دې موافقت مشته للمعنى المقصود دغه معنی مقصود سره چې کما صحیح معنی ده د خجی نو التباس لري چاله سوی فلا يعلم فتبن لګي چې دا خبر ده او صفه یا صفت ده له د شیء د بارا مع مخالفته سره د دینه کداغه شانشي نو مخالفت بر دې ترکیب راشي د معنی مقصود سره نو حاصل دا ګوره فالالتباس چې انما هو د ال د بین خبریت ذات ما هو مفسر دا په ما بین د خبریت کې دی خبریت د چا ذات ما هو مفسر ذات دا چا دوم څوک چې مفسر دی یعنی خلقنا هو کا خبر کون التباس ته د چاس اعلی تقدیری نسب په تقدیر د نسب کې یعنی مفسر په تقدیر د نسب کې پدن لګي پوهه کنه بیا دې مشکل لري یار سوي نو التباس سره انما هو دا التباس ته ما بین د خبریت کې د چا د خبریت کې ذات ما د خلقنا هو یا دوم کم خلقنا هو کم چې مفسرو علی تقدیر النسب کې مفسرو ویږي کنه نو که خبرې کو د التباس راځي د چا سره وصفیته او د صفتیت په اعتبار سره دا څه لفظ لکه وصفیته دی ووصفیته دوونه دي کيو دي او صحیح دي دو دي ووصفیته او التباس د خبریت او د وصفیت لا بینه بوصف التفسیر دا سينه چې د مفسر چې په وصف تفسیر سره د التباس راځي او بین صفت او د صفت ترمنځ دا سينه ده فإن الترکیب ځکه یو ترکیب چې لا يحتملهما معا د دوړو احتمال نه لري چې خلقنا او د مفسر هم شي هغه سره سره دي صفت هم شي دا پکې نه راځي دا کله راځي چې کله خلقنا او خبر شي او ور سره دي صفت وي مثل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر بنسب كل دا چې کله موږ په نسب د کله سره وي على الازمار او فعل بک مقدر وګڼو بشریطه التفسیر په دې شرط چې رستو کم خلقنا او دغه به تفسیر شي ولو رفعوا كشري كل شيء بالابتداء بوجه وجعل خلقناه او من خلقناه وګرځو خبرا له د كل شيء د بار خبر بس بالکل سیده ما غشن معنی دا کان موافقا للنسب په دغه صورت کې بدا خلقناه موافق شي د نسب سره یعنی مرفوع به مناسب شي كل شيء د كل شيء سره في اداء المقصود یا کوم مقصود دی ابا او مغرب شان ادا کی لیکن رفع په صورت کې خیفه ویره ده لبسه د دې د التباس
ندی خلقنا و التباس بالصفت د صفت سره چې کېدې شي خلقنا و صفت شي او بقدرن خبر شي لاحتمال کون قوله د وجه دینه چې احتمال لري چې وی دي قول الله تعالی چې خلقنا هو دي صفتا دار صفت شي لشيء د بارا او دا قول الله تعالی چې بقدرن دي دا دی خبر شي او کدغه شان شي او هو خلاف المقصود دا بخلاف مقصود معنوي فإن المقصود ځکه مقصود معنی دا ده چې هر شی الله وي موږ پیدا کړی دی په اندازه باندې الحكم على كل شيء مقصود دا چې حکم په هر یو شی باندې ولګي بانه مخلوق لنا چې هر شی زموږ مخلوق دی بقدر او په اندازه الله پیدا کړی للحكم حکم دا نه دی على كل شيء چې نه حکم په هر یو شی باندې مخلوق لنا هر هغه شی چې هغه زموږ مخلوق دی هغه به بقدر وي دا څه مطلب نه دی چې هر هغه شی چې زموږ مخلوق وي ابا بقدر څه مطلب چې زموږ مخلوق نه ابا بقدر نه للحكم نه حکم على كل شيء مخلوق هر هغه شی باندې چې مخلوق دی زمونږه انه بقدر چې په اندازه دی تاسو نه یادو فإنه يوهم ځکه دلته وهم پیدا کیږي کونه بعض الاشیاء چې وی دي بعض اشیاء الموجوده چې کوم موجود دي غیر مخلوقه لله غیر د الله پاک مخلوق نوي لله تعالی لکه څنګه چې مذهب د معتزله و دي فی الافعال الاختیاریه للعباد هغه افعالو کې چې کوم د بندګانو اختیاري افعال دي معتزله وي هغه د بندګانو مخلوق وي د الله نه تاسو دا کوم اعتراض جواب ما وکړ بدغه پوه شولې ان د خوف لبس المفسر بصفه معنا دا کله چې ویروي د ذات د مفسر نه یادو په وخت د مفسر کېدو کې نه ذات د مفسر څوک دی خلقنا هو دی نو د ذات د مفسر ویری د صفت سره دا په کوم صورت کې چرف ورکو او خبر خلقنا و جوړ کو پاتې شولا د دې حیثیت نه چې خلقنا و مفسر کو به هیڅ قسمه التباس صفت سره نوي ځکه چې خلقنا و مفسر شو به صفت نه جوړيږي